څلور ورځې وشوې ډزې روانې دي، بلها خلک په هغې کې په حق ورسېدل، بلا پکې زخمیان شول، خو بیا هم دغه جنګ چې دی یا دغه جګړه چې دی نو هغه ورنه درېده. د 9 جریبه ځمکې نه شروع ده دغه جګړه، توري په مقابله کې د اهل سنت والجماعت. نو یعنې 2 مسلکونو جګړه د دې نه جوړه شوه. 15 کسان چې دي په دې کې په حق رسېدلي دي او د 80 نه سیوا کسان چې دي نو هغه زخمي شوي دي. ماټر ګولۍ په دې کې استعمالېږي، میزایلې په دې کې استعمالېږي او په یو بل خلاف هغه ډزولې کېږي. په پاړه چینار باندې پکې میزایلې لګېدلې دي، نو دغه شانتې په صده کې په هغې باندې ماټر ګولۍ لګېدلې دي. سکولونه هم بند دي، سرکاري دفترونه هم بند دي او بازارونه هم بند دي. ګرینډ جرګه چې کومه ده نو هغه کېږي، د کوهاټ نه ولا مقامي مشران تللي دي، د هنګو نه ولا مقامي مشران تللي دي، د ورکزو نه ولا مقامي مشران تللي دي. مقامي خلک وایي چې په دې ټوله واقعه کې حکومت چې کوم دی نو هغه سستي کوي. جی ګرانو کتونکو، لروبر کې درته وایو هرکلی. نن به موږ خبره کوو په یو داسې موضوع باندې چې په هغې باندې به نن د هغې واقعې یا د هغه چې سره مخې ته شوي دي د هغې نن 4مه ورځ ده. 4 ورځې وشوې ډزې روانې دي، بلها خلک په هغې کې په حق ورسېدل، بلا پکې زخمیان شول، خو بیا هم دغه جنګ چې دی یا دغه جګړه چې دی نو هغه ورنه درېده. د 9 جریبه ځمکې نه شروع ده دغه جګړه او هغه هم د شاملاتو ځمکه ده، یعنې شاملات دي. 9 جریبه چې کوم دی نو د هغې نه هغه معامله چې د 2 قبیلو ترمنځه په کورمه کې په برنۍ کورمه کې شروع شوې وه، یعنې د منګل قبیلې او د مالی خیلو قبیلې په منځ کې، د 2 قبیلو په منځ کې دغه د 9 جریبو شاملاتو ځمکه چې کوم دی په دې باندې جنګ شروع شو، ډزې شروع شوې او په اوله کې د هغې په نتیجه کې 2 کسان په حق ورسېدل. نن چې موږ تاسو سره کومې خبرې کوو 4مه ورځ شوه د دغې ډزو په یو بل باندې، نو 15 کسان چې دي په دې کې په حق رسېدلي دي او د 80 نه سیوا کسان چې دي نو هغه زخمي شوي دي. په دې کې که تاسو ته ووایم نو ماټر ګولۍ په دې کې استعمالېږي، میزایلې په دې کې استعمالېږي او په یو بل خلاف هغه ډزولې کېږي. په دې کې پکې داسې هم دي چې په پاړه چینار باندې پکې میزایلې لګېدلې دي، نو دغه شانتې په صده کې په هغې باندې ماټر ګولۍ لګېدلې دي. اوس هم تازه خبر دا دی چې په صدې په بازار په خوا او شا کې ماټر ګولۍ ولګېده، 2 ماشومان په هغې کې زخمیان شول. اوس تاسو سره مونږ د هغې د مندرجاتو خبره کوو چې کله دغه کوزه د بره کورمه کې چې د کوم مالی خیل ورته وایي منګل دي او مالی خیل دي، د هغې په منځ کې دغه مسله شروع شوه. نو په دې کې بیا بوشهره، کنج، علیزی ته دغه جګړه چې کوم دی نو دغه خوره شوه. خو دغه جګړه چې کوم دی نو دا بیا ورنه درېده په برنۍ کورمه کې، بلکې دا کوزې کورمې ته هم راله او د کوزې کورمې صده شوله، بالش خیل شولو، میروکس شو، خارکلی شو، سنګیني شوله، تر د دې علاقو پورې دغه جګړه چې کوم دی نو دا راښکته شوله. اوس ورته مونږ ویلی شو چې دغه جګړه چې کوم دی نو دی یو قسم له داسې یو شکل اختیار کړو لکه مونږ ته ویلی شو چې توري او د اهل سنت په منځ کې اوس دغه جګړه دونه وسیع شوه او دغه جګړه دونه ځای ته راورسېده. په دې کې که مونږ بیا خبره کوو نو تر اوسه پورې په ټل پاړه چینار روډ چې کوم دی نو هغه په مکمله توګه باندې بند دی. سکولونه بند دي، په کوزه کورمه کې هم او په بره کورمه کې هم سکولونه هم بند دي، سرکاري دفترونه هم بند دي او بازارونه هم بند دي. د صدې د بازار نن 3مه ورځ ده چې صدې بازار چې کوم دی نو هغه بند دی. په دې کې اوس یو سوال دا را پیدا کېږي چې دغه 2 قبیلې چې کوم دي، یا بلکې اوس خو قبیله نه ده، اوس خو توري او په مقابله کې د اهل سنت والجماعت، نو یعنې 2 مسلکونو جګړه د دې نه جوړه شوه. اوس په دې کې حکومت څه کوي، سیکیورټي فورسز څه کوي، انتظامیه څه کوي. نو په دې کې په 2مه ورځ باندې جرګه شوې وه، جرګې په هغې کې خبرې وکړلې. بیا پرون یعنې په 3مه ورځ باندې هم په هغې کې جرګه وشوه او په دغه جرګه کې باقاعده یعنې دا ګرینډ جرګه ده. په پرونۍ جرګه کې دا وویلی شول چې که د 3 بجو پورې دواړو فریقینو یا دواړو اړخونو ډزبندي ونه کړله نو حکومت به په هر صورت کې خپل ریټ تسلیموي. او تاسو به بیا لیدلي د کورمې نه چې کوم فوټیجز راغلي دي، ټینکونه او دغه پکې ښکاري، نو دا بیا حکومت خپله مشینري موو کړه. ورته یې وویل چې که فرض که تاسو نه بس کوئ نو بیا به حکومت مشینري چې کومه ده نو هغه به بیا په 2 طرفونو باندې استعمالېږي او په 2 طرفونو باندې به ډزې کېږي. نو د دغې نه بعد چې کوم دی نو هم ډزبندي نشوله او نن په 4مه ورځ باندې هم هغه ډزې چې کوم دی نو هغه روانې دي. نن پکې تازه اطلاعات دا دي چې ګرینډ جرګه چې کومه ده نو هغه
کیږي د کوهاټ نه ولا مقامي مشران تللی دي، د هنګو نه ولا مقامي مشران تللی دي، د ورګزو نه ولا مقامي مشران تللی دي. یو طرف ته ډیپټي کمشنر دی، سکیورټي فورسز دي، هغوی د دغه مشران کینی، او بل طرف ته د دغه قبیلو مشران ورسره پکې هم کینی. خو د ونی مجربو ځمکې نه شروع شوي دغه معاملې چې د نو هغه لا تر دې دمه چې کوم دی نو هغه ختمه نه شوله. په دې کې زموږ د مقامي خلکو سره هم خبرې وشولې. نو د مقامي خلک وایي چې په دې ټوله واقعه کې حکومت چې کوم دی نو هغه سستی کوي. کو حکومت غوښتلی او حکومت د ډزبندي په مکمله توګه انشور کولې، باوري کولې، نو د لسو منټو کار دی چې حکومت هغه دغه ډزبندي چې کوم دی نو دا کړی وی. ځکه چې خلک بیا وایي چې که فرض که داسې وي لکه نن څلورمه ورځ دا ښارونه پسې ښارونه چې دي نو هغه یرغمال دي، څوک بهر نشي راوتی، ځکه چې چاته پته نه لګي د کومې خوا نه ماټر ګوله یا ګوله راتلی شي. نو خلک وایي چې که حکومت ولې نه حکومت دغه دواړو قبیلو ته ووایي چې که نه نو ستاسو خلاف بیا موږ کاروایي کوو، یا که فرض که داسې هم نه وي د دې ډایرکټ په مورچو باندې دغه نه کوي، خو چې خواوشا ورسره یو قسم له د حکومت مشینري ورسي نو بیا به ظاهره خبره دغه خلک به مورچې پرېږدي. خو په کورمه کې دا قصه چې کومه ده، دا معامله چې کومه ده، یا دا شخړه چې ده نو دا په اول ځل نه ده رامخې ته شوي. دا د وړاندې له دې هم دغه شانتې د شاملاتو د ځمکو نه شروع شي دغه جګړه، او بیا مسلکي جګړو ته چې کوم دی جګړه د هغې نه جوړه شي، او په هغې کې بیا هم دغه شانتې په درزنونو کسان چې دي نو هغه ته په حق ورسي، مرګ ژوبله ورته ور واوړي. نو یو خو دا ده چې دغه په دغه ځای کې سکیورټي فورسز هم موجود دي، او په دغه ځای کې ضلعي انتظامیه هم شته دی. نو چې شته دی په کار ده چې دوی په راتلونکي کې بیا داسې وکړي چې د داسې قسمه واقعاتو مخه ونیسي، تر څو د یو معمولي جګړې نه مسلکي جګړه چې کوم دی نو هغه ته جوړه نه شي. زموږ نننی اپیسوډ هم دومره و. اجازه درنه غواړم.